کې د سګر سپین ږیرو مشرانو ځوانانو او له موږ سره راغلي میلمانه اکبر خان ملازی، سردار نصیب امزازی، شیر محمد صاحب، ناصر، زکریا قیسرانی، صوبت خان سالارزی، ملک روزی خان امزازی، خانزاده علیزی، شیر زمان ماما، نورنگزی، غنی خان احمدزی، محیب ستاسو اخشی دی، محیب الله ماریزی، سردار فاروق کیفزی، منیجر قیوم ترین صاحب او محمد نور لالا، ناصر، باران امزازی، محمد شاه امزازی، شیخ غفار، حاجی متین علی خیل، ولی شاکر، ناصر، ملک رسول گلازی، ظاهر خان کونډی. د میلمنو نمونه په دې ځای در واخیستل به ما دغه دا څوک ورسره ول او زما ملګرو تاسو ته مجلسونه وکړل، نور ملګري هم ول. سګر خو دوی له پخوا سیاسي ځای دی کښن د لورلای تاریخ سره راواخې د سګر خلکو که قوم پرسته سیاست دی که مذهب پرسته سیاست دی، سګر له دا نورو توماخیلانو دی ډېر جلا سیاسي خلک ډېر کې پاته سوي دي له وخته او ځکه نن سګر ته زموږ راتګ د خوشحالۍ خبره هم ده او په توماخیلان کې زموږ اول شمولیتي پروګرام افتتاح هم له سګره وسوه. 50 کسانو د شمولیت اعلان وکړي. زه د دغه نوي شامل شوي کسانو د ګردو شکریا ادا کوم. الله دې وکړي چې ستاسو راتګ په موږ پورې بختور سي او زموږ راتګ بیا په تاسو پورې بختور سي. نو په دې کې عزیزانو سیاست دی لکه محنت چې ته یو زمینداري کوې خواري نه وکاږې او برمه نه ووهې، پر وخت فصل ته اوبه نه کېور، دا فصل مارکیټ ته نه ورسوې، پر کشي غږ نه وکې، پر زوی غږ نه وکې، د بجلۍ بندوبست نه وکې، تا له دغې پیسې نه ده راځي بې خوارۍ. دکاندار چې خواري نه وکاږي سهار دی لاړ نه سي، دی مزدوري نه وي که تر مازدیګره دا کور دا بچیان نه سي ساتلی. سیاست هم دارنګه یو جلا شعبه ده چې په سیاست کې محنت نه وکې تا ته کامیابي نشته. زه دا نه زه شمس په سیاست کې له سکوله له کالجه موږ سیاست راکړی دی تر یونیورسټۍ، بیا له هغه بعد راغلي یو د پښتونخوا سیاست هم کړی دی تر دغه 2018 پورې په پښتونخوا کې یو بېبختي لولې یا ناروا لولې له پښتونخوا سره زموږ هغه اختلاف رالی، ضلع زما نوم راویستی خو بابت لالا ول زه یې خامخا غواړم. ټکټ یې ورکړئ، زه آزاد ودرېدمه. په هغه کې په دې کلي کې ستاسو کلي ته زه په 2018 کې نه یم راغلی، ولې شپې شل پاته وې. نو په دې کې شل شپې وې. ما په مختر کې جلسه وکړه، په یو لوی یونین کونسل کې ما یو کلي کې به مې یو پروګرام وکړي. دا سګر ته زه نه یم راغلی، دا ګر لوړلي له زه نه یم تللی، ماجت له نه یم د راغلی چې و ما ته ووټ راکړئ. تاسې به ماریان یاسته چې مړګۍ الکشن ته ولاړې وې، دا سګر پر ماجت خو به د یو غږ کاوی چې ووټ راکړه. عزیزانو هغه ټیم نه وی، 160 چای پارټۍ موږ ته سوګي وې، خلکو چای هم راکولې، ووټ هم راکاوی، چنده هم راکوله، موږ سره ټیم نه وی، نه ورلو هغه خلکو له. ستاسو کلي له موږ نه یې راغلي، ستاسو په کلي کې دا نصرالله زموږ ملګری وی، ایجنټ هم وی، پر دا سګر پولینګ باندې ما له 18 ووټه راغله. مګر چې زه راغلی یم نه یم، دا کلي کې به د یو چا پر موږ نیت خلاصوي، ووټ به یې راکړی، زه په هغه 18 ووټه زما نه دي هیر، هغه احسان زما نه دی هیر، زه یې منم. بیا دا لږ وخت وي ترس وي، له هغه بعد ما دفتر نه کوي بند، ما چا پاته عالم کړلم چې په خبرېدم، یو دا دی په خبر نه سو، هغه جلا خبره ده. زه سره دا سیاست دغه ځای له نه راواستی، که چا ما ته ووټ راکړي د هغه پاتاله به زه ځم، که چا ما ته ووټ نه راکاوی د هغه مرکې له به زه نه ورځم، که پلانی له ما خوابدی دی
غم یې دی زه به سلام نه ورچوم پلانی چې دی ما نه کوي زه به د ده واده له نه ورځم دا سیاست چې دی هغه ډېره لویه فلسفه ده سیاست ډېر لوی باب دی سیاست ډېر لوی کتاب دی خو دلته خلکو تعصب ځین جوړ کړی دی چې په پارټۍ کې وي اوټ د ورکاوی هغه به ستا غم خوري چې د نه وي هغه دا نور پر انسان نه سمري چې د تعصب د نفرت د تقسیم سیاست همیشه چا کړی دی هغه ناکامه سوي دي دلته خلک راغلي دي سیاست ته راوتلي دي معنا زما او ستا دا رنګه وزیر هم وي بیلچه یې دغه رنګه تسه کله راغی الله تعالی معنا د ده بخت کار ورکاوی دا سړی منیسټر سو بل له کله به راووتی ټیکهداري یې کوله له کله به راووتی سیاست یې نه و کړی یو نه دوه واره منیسټر سو مولوي امیر زمان صاحب د یو ډېر غریب سړي زوی وي په مدرسه کې وي بیا راووتی 3 واره پر دغه بوري باندې دا سړی منیسټر سوی موږ هم دا نه ده مقصد چې خامخا شمس به وزیر نسی جوړېدی منیسټر به نسی جوړېدلی شمس ایم ای یوه نه ډبله ایم ای کړې ده په سیاست کې وخت تر کړی دی معنا دغون پښتو یې هم زده ده پر یو چا سلام هم اچولی دی دا ناممکنه نه ده چې کوشش وکړي معنا د دنیا هر کار کولی سي دا خو ګسر ډېر اسانه کار دی بل فضا دا ټیم برابره په دې ده چې زه مخکې وزیر نه یم پاته سوی ما چا سره ظلم نه دی کړی د چا تاوان مې نه دی کړی په وزارت کې معنا خلک به د خلکو خدمت کوي زه یو نوی سړی یم نوی تاسو د خلکو و هر پارټۍ ته و هر چاته به تاسو ووټونه ورکړي دا واره موږ هم یو حق لرو پر دې بوري لرو تاسو راسئ دا واره موږ هم ازماو کوئ موږ وګورئ که زموږ په ملګرتیا کې ستاسو تر دا نورو خلکو تر ملګرتیا یا سیالي کمه سوه یا محق کم سوی یا بد در سره وسو یا تر دا نورو خلکو زیاته فایده نه در ورسېدله دا د کامیابۍ بعد هغه ټیم بیا خبرې کېږي تاسو راسئ ډېر خلک مو وکتل دا واره موږ هم د دغه بوري یو د دغه وطن خلک یو دا په سیاست کې نشته چې تومانخیل به خامخا و تومانخیل ته ووټ ورکوي حمزازی به خامخا و حمزازي ته ووټ ورکوي دا نه تومانخیل یې کړ په تومانخیل کامیابه کېږي نه حمزازی په حمزازي کامیابه کېږي سیاست دښته وی تره واره اجیتور ووټ واخیستی زموږ د کلي زما د کور پر پولینګ د اجیتور 115 درس ووټول د دغه مقصد دا دی دلته تومانخیل نه وي دا ووټ حمزازي و اجیتور ته ورکوي دا سیاست دی دا د ملګري وو له د سره وو حاجي تور هم ځان دونې مضبوط کړي لکه جمعیت و پښتونخوا هر کلي ته یې ځان ورساوی بیا کامیابي وده ته میلاو سوه دارنګه زه هم معنا تره واره زما زه نه یم راغلی دا واره زما یقین دی زموږ 2 شمولیته په پټانکوټ کې تیار دي تومانخیلان دي د اجیتور د کور پر څنګ به کور وي دا 2 را روان وار به ووټ موږ ته راکوي لکه تره واره چې اجیتور زموږ د کلي پر پولینګ څونې ووټ واخلي دا واره موږ هم لږ محنت وکړئ د اجیتور د کور پر پولینګ هم هغونې ووټ اخیستی سو زموږ په کلي پر پولینګ باندې 1.5 ووټه واخیستل دا واره موږ هم هغځی له رسېدلي یو په درګۍ کې هم 3 یونټه برابر کړي دي یو 3 شمولیته تیار دي په 2024 پر روان الیکشن کې موږ هم دا امید لرو ورځم به زه دا زه حق لرمه چې دی زما کلي له راځي سیاست بدي نه ده سیاست بدنیتي نه ده سیاست د رضا شی دی څوک له چا سره ملګری کېږي په ښکاره ملګری وي دا یو جرم نه دی دا یو له اسلام او له حمزازیواله او له تومانخیلواله له مرمخیلواله له ناصرۍ څوک نه پوځي ولی دا د حق جنگ دی سیاست کې نور یو شی هم نه دی چاته تاسو ووټ ورکوئ له هغه به حق غواړي کې حق نه کوي در زوی خپل پلار یې ایله کړی دی خپله مور یې ایله کړی د خپل کور یې ایله کړی دی روان سوی دی چې زوی د پلار رشته ډېره نږدې رشته ده د ورور رشته ډېره نږدې ده زله جلا سوي دي چې حق نه ورکوي ولې فلسفیان وی هوښیاران وی چې په کفر کې وخت تروای سي اسانه ده په بې انصافي کې وخت نه ترږي
په بې انصافي کې ما او تا بدۍ هم کړي دي، ما او تا زله وهلي هم دي، ما او تا زله جلا سوي هم یو. دا راځي هر چا وار ترکي. دا واره موږ هم راوتلي یو، خواریم د کښلګي تر وارم هم ښه وټه اخیستی دي. په دا را روان بلدیات کې د لورلایي تر ګردو پاټۍ ډېر کونسلران موږ راوایستل. دا پر ریکارډ دي. اجیتور منیسټرو تر اجیتور موږ نسو له مخه کېدلی. ولې وزیر چې دی ته هغه کونسلران ډي سي د ده، ای سي د ده، پریزیډنټ د ده، پټه پټه کاپۍ د ده، هر کور نوکري کاغذ جمع کړي هغه اسره د خلکو منیسټر ته ده. مګر د لورلایي ګردې سیاسي پارټۍ موږ لاندې کې یو اجیتور چې وایي دا منیسټر و دا نه لاندې کېدی، خو ومو ویراوي ډېر. 2 واره سړي راځه یوړل، موږ ساده غریبان خلک وو، دا یې یوړل، پیسې هم ده لرلې، وزیر هم دی وي، سړي راځه یوړل کوټ ته چې دغه نه ورته وایي خطا یې نه کړي. نو هغه منیسټر وګورل، یو عامه سړی ویرونه وګوره. په سیاست کې راځي چې موږ اجیتور وویرو نه، اجیتور د هغې سړی کږي نه چې دا چا ووټ ورکړی دی، موږ دغه وایي چې دا احساس دی. موږ به د اجیتور ملګري پیدا کړئ، وره به وایو تومانخېل به وایي ته چیرمین یې، او چیرمین یې مراسه موږ چیرمیني درکوو، اجیتور یې هغه دې نه درکوي، و خپل زوی ته یې ورکوي. کوچ کور لوړې شنومبی وه دا نور ته ورکوي. ول یاره ګاینو خو سم کوې، ممبر به راته ویل، په خپل کور کې خپل ورونو ورورو تر ژیره نیولي یو، یا یې نوکرۍ په راچپوې دا د ستا چیرمیني یې لکه وروره یې سم یې زموږ دپاره خو موږ دا فیصله نسو کولی. دا که سم دی به دا ډېر توماخیلان چیرمنان موږ ته ویلي چې دا موږ ورکوئ. عزیزانو مقصد مې دغه دی، هغه داسې زوی چیرمن کوي خپل کور له یې ګټه یوړه، دا د ځان تاوان وکړي. اجیتور ته شمس یو تاوان نه دی ورکړی، ملا نه دی ورکړی. زه که سهار کامیابه سم ما ته یو څوک تاوان نسي راکولی. زما خپله بدنیتي یا زه شی کور لوړم یا نس لوړم یا تاوان کوم، دا تاوان زه په خپله کوم، دا تاوان ده په خپله ځان له ورواړوئ. د اجیتور خپل مخلصه ملګري په ځان پورې نه ونیول، لرې کړل. 100 پیارې، 100 دارنګه کسان هغه یې ونازول، ټیکه ورکه، سکیم ورکه، معنا عمرې له یې بوزه، خرچه ورکه، دا نور غریب ورکر یې ګرد یې لکل. دا تقسیم که ده سم کړی وای نن به موږ دا سګر له نسو راتللی. ده سم کار که کړی وای سګر به نن ګرد اجیتور ملګری وي. دا ده په خپله د داسې انسان چې هغه په لږه حواس یې باخته سي، له دغه مخلصه خلک هیر سي چې د ده دا کمزوري وکړه. نن دا دی موږ راغلي یو، وروره تاسو ښه د قدر په نظر راته وکتل. ووټ راکونه دا خو پټ شی دی، دا ستاسو د ضمیر کار دی. دغه دا نن کالی سیمخور دی چې دا راته ناست یاسته، دا د پښتانه دغه عزت چې دی دا تر عرباو ډېر لوی شی دی. دا پیسه چې دا هر څه نه ده، عزت ډېر لوی شی دی. دا عزت چې دی دا ډېر لوی شی دی. تاسو موږ ته عزت راکئ، تاسو زموږ قدر وکئ. ووټ دا پټ دی، نن هم زه د خپل ضمیر ووټ وکړه. یو شی موږ دا ګرځي، یا خدای د حضرت عمر نظام راول، نظام د حضرت عمر غواړو، او ووټ ودی خلکو ته ورکوو چې هغه د پیرون د نمرود رنګه طبیعت لري. دا ما او تا ملامت یو، زما او ستا په ووټ خلک راځي. ما ته ووټ مه راکوئ چې ستا په نظر کې څوک ښه راوتلی وي هغه سړي ته ووټ ورکړه. پر شمس مې یقین نه راځي، مه ورکوئ شمس ته ووټ. موږ د هغوی ساده دا نه درته وایو موږ راغلي له تاسې ووټ غواړو. پخوا کاکړي سیسټم به و، پخوا کاکړي سیسټم به و چې زه راغلی یم ووټ غواړم. عزیزانو موږ له تاسې ووټ نه غواړو، موږ له تاسې ملګرتیا غواړو. که ته له ما سره ملګری سوې ووټ ته په خپله راکړې. د دغه ځای دپاره تاسو د هغه کلی معنا زموږ د ګردو میلمنو مې عزت وکړي، الله د ستاسو عزت وکړي. ناوختي هم ده، موږ د نورو ملګرو ته هم دا ستاسې تکرارونه ډېر مه کوئ، موږ وځنډېدو ناوخته سو. د دغه ځای دپاره د ځان تسلي درکولی سم، ولې زه ولاړ دا ټیم په سګر کې دغه مشران ته مخامخ ولاړ یم. له خدای پاکه کامیابي غواړو، راوتلي یو، هر کور هر کلي هر کام له به ځو. ستاسو مرضي د خلق په رضا د چا ملګرتیا کوي.
په رضا د راغلي یو له تاسې د رضا ملګرتیا غواړو د اخلاص ملګرتیا غواړو او دا م له الله سره م وعده ده له تاسو سره م وعده ده چې کامیابي راشي کوم تاسو ته حق ستاسې سونې جو حق جوړېدی کوم هغه تاسو ته نه کوي دا زه نه یم که زه وزیر سوم زه به ګر پنډ راړم سګر ته به ورک دا ولا به اول ستاسې دغه استسیلیه درواغ په دوکم خطا کوي ووټ راځوړې خدای خبر دی ستی به ګر چې سونې حق د سګر جوړېږي سونې حق د ټټۍ جوړېږي د لوړلي جوړېږي د بلوسو د سرایکي جوړېږي د سره غونډو د میختر جوړېږي حقوق چې دی ما تا په کلي کې یوه غوا حلاله کړو چې نیت م سم وي هر کور ته ونډه ورکړو کښنۍ کښنۍ ونډه ورکړو چې یو شرواخ به په جوړه کړي دا ډېر اسانه کار دی او اقتدار 20 ارب روپۍ ولې دا زما او ستا نمایندګان سم نشي تقسیمولی چې ما او تا یوه غوا په ښه نیت وشو په هر چاته نو 20 ارب روپۍ خو ډېر لوی شی دی دا تقسیم ډېر اسانه دی که نیت وي سمه اراده وي دا کار کېدلی سو دا زما او ستا وطن دی دا علاقه ده دلته به سیاست په د ایمان په رڼا کوي دلته به درواغ نه وي دلته به دوکه نه کوي دلته به دښمني نه جوړوي که د یو چا دښمني و د هغو خیر وغواړه که یو څوک غلا کوي هغه پوښتنه وکړه چې تا څه مجبوري ده دا کلی د ګسر چنده وکړي چې او غل ماما غلا مه کوه راسه به ضرورت به موږ در پوره کړو رکشه وچلوه ریړۍ وچلوه کشیوغ ونیسه مګر دا د غلا کار مه کوه دا هم په ما او تا پورې هغه خو هم له مجبورۍ کوي دغه یې نه کوي د دغه ګی دپاره عزیزانو د ګردو شکریا ادا کوو ډېر خوشحاله سو الله مې عزت